12 کاله مې وشو حج کوم او چې حج وکړم نو اواز راته وشي حج دې قبول شوی نه دی په کور کې خو یو مور او پلارو د هغوی یو صرف یو د هغې زوی په انجینرۍ کې نوکري وشوله انجینر شو لږ نږدې و نوکري وشوله په هفته کې به یو ځل کور ته راته بیا نه شو راتلی مور ته یې مورې ما ته لږ تکلیف وي خو ځان سره د واړه بوځم ستاسو اجازه شته مورې ورته بچې اجازت دی د واړه دې ځان سره بوځه خو زما او د پلار دپاره نور څوک نشته دکه یو څه زمونږ بچې وي ګورې زمونږ پکې تپوس کوه دا بچې به یې تپوس له راته څه موده تېرېده هغه سعودي ته افلا یې وکړه په نوکرۍ راغلي په هغې کې وشو سعودي عربو ته انجینرینګ په پوسټ باندې د هغه نوکري هلته وکړه مور او پلار له راغلې مورې زما په پاک ملک ته نوکري وشوله او بچي به هم د ځان سره بوځم او لاړ به شم مور او پلار ډېر زیات خوشحال شول بچیا چې څومره الله دې ترقي درکړي موږ پرې دومره خوشحالي زه لاړ شه سعودي ته او ځان سره دې بچي بوځه خو زمونږ پکې تپوس کوه دی چې لاړو ښځه بچي ورسره وو مال ډېر و بیا مور او پلار تپوس مور او پلار دې نه یو 12 کاله دا هلته تېر کړو او هر کال به د یو حج کوم سعودي کې پاتې کېدو حج له به هر کال به د یو حج کوم خو چې د بیت الله شریف نه به یې حج کوم او خپل حج به یې پوره کړو ثواب به یې وکړو حج به پوره شو د حج ورځې به لاړې او رابغې د شپې به سملاستو نو په خوب کې به ورته اواز وشو وي حج دې نه دی قبول شوی حج دې نه دی قبول شوی 12 کاله حج کوي او چې وده کېږي د شپې نو د شپې ورته اواز کېږي په خوب کې ستا حج قبول نه دی په 12 کال حج وکړو او د شپې دا خوب ولیدو ډېر زیات خبر یو ملګري ویې وروري تپوس ته 12 کاله مې وشو حج کوم او چې حج وکړم نو اواز راته وشي حج دې قبول شوی نه دی په خوب ملګري ورته وویل وی روجانه یو تپوس ته مه وکړم وی په کلي کې دې څوک شته وی ورته مور او پلار بوډاګان وي د هغوی تپوس مې چېرته کړی دی یاره د هغوی تپوس مې نه دی کړی وی فورا لاړ شه د مور او پلار خبر دی واله ملک ته لاړ شه د مور او پلار خبر دی واله وی ښه دا د مور او پلار خبر دی په ایمرجنسي کې یو ټیکټ راواغسته او راغی ملک ته راغی پاکستان چې راغی 12 کاله بعد راغی خپل کلي ته ځي نو په لاره کې ورته څوک مخې له ورغلم تپوس یې ترې وکړو یاره پلانکې کاکا ته پېژنې خپل پلار ته مې ورته واغست هغه ته پېژنې یا هغه خو پېژنم وی په څه حالت کې یا هغه خو پخپله مړ دی هغه مړ دی او هغه بوډۍ خبرې د هغه ژوندی ده هېڅ څوک یې شته په دې کلي کې بیا هم د هغوی یو زوی و خو چې هلته سعودي ته مخکې تللی دی او بیا یې مور او پلار یې تپوس نه دی کړی د هغې مور او پلار یې تپوس نه دی کړی پلار ولا نورو خلکو ته دلته پته ولګېده چې دا شکایت خو زما وشو چې یو زوی دی او د مور او پلار تپوس یې نه کړی هغه زوی خو زوی ما بهر په لاره روان دی او دا سوچ کوي چې نن به د مور سره سترګې څنګه خامخ ما به مور مات کړي ما ته به مور وچې ورک شي زما د خوا نه ستا پلار پردو خلکو کمر تپوس کړی نن ته راځې ووایي چې ستا تپوس ته راغلی یم په دې سوچ کې روان دی لاس خپل کور دروازې له ورسېدو چې دروازې له ورسېدو دروازې ته دننه شو ویې کتل یو بوډۍ ښځه د ده مور د اړوکو ډانچه په کټ کې پرته ده د اړوکو یوه ډانچه په کټ کې پرته ده بلکل خلاصه په خلاصه غلې غلې ورغېدې مور خواله چې ورغې هغه ځان سره بنګېږي ده ورته غلې غوږ کېښود چې زما دا مور څه وکړي چې غوږ یې کېښودم دا مور یې ځان له غلې غلې دعا غواړي وی الله زما یو ځای روغ رمټ او صحیح سلامت کور ته راولي الله روغ رمټې کور ته راولي چې ما قبر ته کوزه کړي چې د قبر ته خو د بل چا په لاسو کې کوزه نه شم الله زما د زړه حفاظت وکړي دا دعا وکړله دا زوی ورته په ژړا شو وی مورې دعا دې قبوله شوه زوی دې په خوا کې ولاړ دی دعا دې قبوله شوه زوی دې په خوا کې ولاړ دی مورې ورته وایي وایي زویه ما ته خو پته نه لګي چې زما زوی خو بل څوک زه خو په سترګو ړنده یم تا نه وینم زما د سترګو نظر ختم شوی دی ما ته خو پته نه لګي چې زه ستا ته زما زوی یې هغه زوی ورته وایي مورې چې ته ما نه یې زه به تا ته څنګه ثابتوم چې زه ستا زوی یم هغه مور یې ورته وایي بچیه ما سره یو علامت شته زه به تا وپېژنم
زما سره یو علامت شته زه به ته وپېژنم ویې څو ویې ما ته دې اثر رانږدې کړه اثر دې ما ته راښکته کړه چې د اثر یې راښکته کړو او دې مور یې دا مخ به د ښکل کړو وی الله ستا لاک لاک فکر دی زما زوی ما له راورسېد زه ورته مور یې څنګه دې وپېژندلم وی داسې مې وپېژندې ستا د سرمۍ نه به یو بوی تو بوی ستا د سرمنې یو بوی و هغه ما ته یاد دی ما چې نن ستا مخ ښکل کړو هغه بوی په تا کې موجود 12 کاله تېر شوي دي خو د مور نه یې د زوی بوی نه دی هېر شوی د مور نه یې د زوی بوی نه دی هېر شوی هغه مور خدمت یې وکړو وفات شوله دې زوی په خپلو لاسو دفن کړله کفن دفن یې چې وکړو لا واپس یې ملک مې څوک نشته دی چې خپلو بچو له ځان ورسوي بیا سعودي ته لاړ چې سعودي ته لاړ په 14 کال باندې چې حج وکړو په 14 کال چې حج وکړو او د شپې وده شو نو خوب ویني په خوب کې ورته آواز وشو وی الله ستا حج قبول کو دا حج دې قبول شو او 12 چې مخکې کوم حجونه کړي وو هغه هم الله قبول دا دې قبول شو او هغه 12 حجونه دې قبول شو ځکه چې مور د نارضا لاړه د دنیا نه تاسو د مور شکایت مونږ ته راوړئ تاسو د پلار شکایت مونږ ته راوړئ تاسو د مور او پلار شکایت تاڼۍ ته وړئ الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ په سر چې دا پټکي دي زمونږ په دې بدنونو چې کومې دا سپینې کپړې دي الله هسې نه چې د قیامت په ورځ مې رسوا کړي چې ستا د مور او پلار څخه الله چېرې مونږ دې ته پرېږدي الله چېرې مونږ دې ته پرېږدي مونږ د مور او پلار په دعاګانو کې رنګ کړي الله مونږ د مور او پلار